خالد بن ولید په یو لاش 15,000 کافر مردار کړي وو. نو هغې چې ولیدو چې موږ دا پوځ شام ته لېږو مرداري کې دا څنګه سړی دی او خالد بن ولید د ملنګ په شانتې روان دی تور په ځمکه لګوي او روان دی فوج ورته یو خوا بل خوا ګوري. دیارجان بادشاه له چې ورسېدو هغه ځان ته بله د سرو زرو کرسۍ ایښې وه دته یې ویې کښېنه په دې کرسۍ کښېنه. خالد بن ولید چې لته اوچته کړه کرسۍ پې وواله خوا ورته وکړه کرسۍ په لته وواله. دیارجان بادشاه درته وایي موږ درته عزت درکوو ته په خپله د ځان بې عزتي کوئ موږ درته وایو د سرو زرو په کرسۍ کې نه تا په لته وواله. وایي سره زموږ دپاره عزت دی خو په دنیا کې نه په جنت کې او په دنیا کې د مسلمان دپاره د سرو زرو ګوتۍ نشي استعمالولی نو په کرسۍ به یې څه کینې. الله دې زموږ په حال رحم وکړي. زموږ د سړو نه اوس ښځې رخ شوي دي سړي له به په کویدن کې د سرو زرو ګوتۍ وړي د ده نه یې ځان له ښځه رخ کړي داسې ده که داسې نه ده هلک له د سرو زرو ګوتۍ وړي ولې دا ښځه ده ناوې ده کو چې کوم د بېغیرتوب رسم یې هغه په موږ کې موجود وي. هلک د سرو زرو ګوتۍ د سړي په لاسولې نه شي دا حرامه ده. نو خالد بن ولید هغه کرسۍ په لته وواله موږ له په دنیا کې د سرو زرو ګوتۍ استعمال جایز نه ده تاسو راته د سرو زرو کرسۍ ږدئ. په ځمکه کېناستو توره یې ځان ته داسې ټک واله ودروله. هغه دیارجان ورته وایي پیسې به درکو او زه دا شام پرېږدئ شام پرېږدئ. خالد بن ولید رضی الله عنه ته وفرمایل ستا خبره پوره شوه وی او وی موږ ته زموږ پیغمبر 3 خبرې کړي دي وی کمې درته کړي دي. وی اول راته دا ویلي چې دوی ته ووایي چې مسلمانان شئ وی دیارجانه ته مسلمانېږي وی نه. وی دویمه خبره راته دا کړې چې ټیکس به راکوئ ټیکس راکئ وی نه درکوم. وی درېیمه خبره راته دا کړې تورې ته لاس کو ورته وایه چې بیا جهاد ته تیار شئ جنګ ته تیار شئ. نو دیارجان فوج ته آواز وکړو تاسو ورته ګورئ دا خو دوکه وه موږ په دوکه راغوښتې وجنئ یې که نه تاسو ورته ګورئ. نو چې فوجونو تورې راویستې که نه خالد بن ولید چې توره تاو کړه او د بادشاه په ریسټ یې کېښوده هغوی خواته که نه په ریسټ یې وله کېښوده ما خو به شهید کېښوړم بیا به ما د دیارجان سر والی وي ستاسو د گورنر سر به ما لومبیا لوځولی وي. ای کرنل ورته وایي ګزار ونه کوئ سټ رانه وایي ګزار ونه کوئ سړي خو زه ونیومه داسې وکړه که نه. نو خالد بن ولید ته دا دیارجان وایي ډېر مې خوښ شو په دې غیرت باندې کافر پې مین شو دا څنګه سړی دی د 10 لاکه پوج ته را دننه شوی دی خبرو ته یې وګوره خوښ یې شه زړی پې ورغی داسې کار کو که نه لاس یې ورته راوګد کړو دوی بادشاه دوستی کو مرګتیا کو ورورولي کو ستاسو مسلمانانو زه ګرفتار کړم ته به ما ازادوئ او که زما ملګرو ته ګرفتار کړې زه به تا ازادوم وروري کو خوښ مې یې. خالد بن ولید وله دا لاس ونیو داسې وله ټیل و د مسلمان او د کافر ورورولي نه کېږي. اول مسلمان شه ته به زما امیر او زه به ستا خادم یم زه به دې خپلو ته ناست یم خو اول مسلمان شه. دیارجانو ته یې مسلمانېږم خو نه. بیا دیارجان بادشاه د خپل سر ته لاس کو یو خول یو ټوپۍ په سر و پای کې ملغلرې پیلې شوې هغه یې وله ورکړه وی دا ټوپۍ په هدیه کې واله او ما له دې د خپلو ټوپۍ په هدیه که راکړه دا به زما سره ستا د لاس نه ښی. خالد بن ولید د خپل سر نه هغه ټوپۍ ته لاس کو ور یې وله کړه وی دا واله تار سره زما د لاس نښه شوه او ته کافر زه ستا ټوپۍ نه اخلمه ته د کافرو هدیې نه قبلومه هغې پای کې ملغرې نه لګېدلې وي. نو دیارجان بادشاه وایي داسې عجیبه سړی دی فوج ته یې وایي په ده به ګزار نه کوئ دا زما میلمه دی دی به خپل ځای ته بلکل روغ رمټ واپس کوئ روغ رمټ به خپل ځای ته په ویښته وله ونه بلسئ. وایي ده ما له خپله ټوپۍ هدیه راکړه او زما هدیه نه قبلوي وی د ده زما سره 15 کسان ګرفتار دي هغه ورله زه په تحفه کې ورکوم.
او 5 کسان چې ما سره کم گرفتار دي هغه ورله په تحفه کې ورکوم او هغه ورسره ملګري کوي. خالد بن ولید د خپلو 5 صحابه کرامو نه مخکې را روان دی، توره په ځمکه باندې لګی او را روان دی. د کافرو د لښکرو نه راووتو چې د صحابه کرامو اواز نظر پرې ولګېد د صحابه کرامو د نری تکبیر د الله اکبر چغې کړې. نو د عمر رضی الله تعالی عنہ دور خلافت ته 2,000 صحابه کرام د ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ په مشرۍ کې شام ته ولېږل. شام فتح شو، مخکې نورې فتح هم شروع وي. د روم چې کم بادشاه و هرقل د هغه سره یره پیدا شوه کو د مسلمانانو دا فتحې او دا غزاګانې مخکې روانې وي نو نږدې ده چې زمانه به روم هم واخلي. نو هرقل بادشاه د دغې ځای چې کوم بادشاهان و هغه یې راغونډ کړو. دارنګې د خپل فوج جرنیل چې کوم و دیارجان د هغه نوم و هغه یې م راوغوښتو او ډېر زیات سخت غوسه شو. وی دا څنګه خلک شام ته راغلی دی چې زه په وجلیږم او هلته ورکېږي هغوی وجني، زه په شام ته لیږم او هغوی وجني. تاسو د 2,000 کسانو مقابله نشئ کولی. د نن نه بعد به زه په خپله میدان ته وځم. هرقل غوسه شو. د پوج چې کوم جرنیل و ده ورته وی دا آخري موقع ده ماله راکه، دا موقع ماله راکه. زه درله شام خو پرېږده وی مکه مدینه ته هم خالي کومه. دې مسلمانانو نه مکه او مدینه هم خالي کوم، ته خو لا شام یادوي، خو ما ته یوه موقع راکه دیارجان ورته ووي. بهرحال هرقل بادشاه ته کافرو بادشاهانو خپل پوجونه راولېږل. 2 لاکه یو ورکړو، 2 لاکه بل ورکړو، 2 لاکه بل ورکړو، حتی در دې پورې چې 10 لکه فوج هرقل بادشاه تیار کو. 10 لکه فوج. په دې کې 80,000 هغه کسانو چې دا د مسلمانانو نه مرتد شوي وو او روم ته تللي وو، دا مرتد شوي وو. 80,000 کسانو د دوی مشري جبله ابن سهم غساني کوله، دا یې مشر و. نو 80,000 دا د مرتدینو ګروپ شو او 10 لاکه فوج هغه شو. دلته کې مسلمانان صرف 2,000 کسانو. ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ ته خبر راورسېدو وی هرقل بادشاه ستاسو خلاف 10 لاکه فوج تیار کړو په تاسو حمله کوي. ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ خپل صحابه کرام راغونډ کړو، ځای په ځای باندې فوجونه په جنگ کې اړمو. صحابه کرام ځای په ځای ښارونو ته یې لېږلي وو. په ټولو پسې سوال جواب وکړو، زر تر زره تاسو راشئ زما خواله. ټول مسلمانان راټول شو د ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ لره. ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ فرمایلو ماله مشوره راکړئ. هرقل بادشاه 10 لاکه فوج زموږ مقابلې ته راایستلی دی، موږ صرف 2,000 کسان یو، زه څه وکړم ماله مشوره راکړئ. ځکه دا د صحابه کرامو عادت و چې د هغې کار به په مشورې سره و. قرآن وی وامرهم شورا بینهم، د هغې کار په مشورې سره و. په دې کې یو تن فاسدو وی زما رای خو دا ده چې زه شام پرېږدو مدینې منورې کې مورچې جوړو. شام پریدو وی ځکه چې 10 لاکه فوج دی نو هسې نه چې موږ دلته ناست یو مدینه رانه قبضه نه کړي. نو شام پریدو مدینه منوره کې مورچې جوړو هغه سنبالو هلته هغه رانه قبضه نه کړي. ابو عبیده رضی الله تعالی چې دا خبره واورېده ډېر سخت غوسه شو. دا کس ته یې وي کېنه زما د مجاهدینو ټوله حوصله دې خرابه کړله، تا خبره وکړه
شام مونږ په کومو قربانو باندې قبضه کړی، څومره شهیدان پې مونږ ورکړي دي، او ته اوس وایې چې شام پرېږدو مدینې ته ځو. ابو سفیان رضی الله تعالی هم په دې غزا کې شریک و. دا د معاویه رضی الله تعالی پلار دی او دا هغه صحابي دی چې په غزوه احد کې د کافرو د طرف نه سرداري کوله، د کافرو د طرف نه مشر دی او په غزوه احد کې هغه ډېر صحابه کرام چې پکې شهیدان شوي دي. وروستو بیا مسلمان شوی دی او ښه بهادري په اسلام کې ښودلې ده. نه ابو سفیان رضی الله تعالی پاڅېدو، وی زما مشوره خو دا ده چې په دې کم ځای باندې هم دلته مورچې جوړو، دلته مورچې جوړو. وی ځکه وی دا لس لکه فوج چې دا ډایرکټ مدینې ته نه ځي، که دوی مدینې ته ځي نو دا یره به ورسره چې د شا نه به راباندې دوی حمله وکړي، نو اول به مونږ ختموي، مونږ پسې به دلته ګرځي، زمونږ سره به اول مقابله کوي، وروسته به مدینې ته ځي. ابو عبیده رضی الله تعالی چې دا خبره واورېده ډېر زیات خوشحاله شو. وی ډېره ښایسته مشوره دې راکړه، ډېره ښایسته مشوره دې راکړه. خو خالد ابن ولید رضی الله تعالی د فوج کمان په دغه وخت کې کو، د فوج مشر دی امیر ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ، خو د فوج کومندانی او مشري چې ده د خالد ابن ولید رضی الله تعالی کوله، او امیر المؤمنین عمر ابن خطاب رضی الله تعالی په دغه دور کې په مدینه منوره کې. ابو عبیده رضی الله تعالی خالد ابن ولید ته یا ابا سلیمان، ای د سلیمان پلاره لږه مشوره خو راکړه، ته ولې خاموشه ناست یې؟ کله چې هم تا موږ له مشوره راکړې الله پای کې ډېر خیر اچولی دی، ته ولې ما له مشوره نه راکړې؟ خالد ابن ولید رضی الله تعالی ته وفرمایلو وی زه د مسلمانانو خلاف نشم کولی اگر چې زما مشوره بل شان ده، اگر چې زما رای د دوی نه بدل ده، خو مسلمانان وایي چې په دې ځای کې پاتې کېږو نو زه د دوی مطابق خبره کوم، ورنه زما رای دا نه ده. ابو عبیده رضی الله تعالی ته وفرمیل نه ماله به مشوره راکوي. وی نشم کولی د مسلمانانو خلاف کنه، مسلمانانو خلاف نشم کولی. ابو عبیده رضی الله تعالی ته فرمایل وی تر هغه پورې زه یوه خبرم نه کوم، یو کارم نه کوم تر څو چې تا مشوره نه راکړي. خالد بن ولید رضی الله تعالی فرمایل وی ابو عبیده کو خامخا جنگ کول غواړي او نیت دې وي کنه، نو اگر چې د مسلمانانو رای دا ده چې په دې ځای کې پاتې کېږو، خو زما رای دا نه ده دلته نه پاتې کېږو. وی ولې؟ وی ځکه دلته ګیر چاپېره باغونه دي، دا ځای تنګ دی او تا ته پته ده چې زمونږ د عربو اسونه ډېر زیات تیزه منډه وي، زمونږ د عربو اسونه ډېر زیات تیز دي، هغې چې تر څو پورې دوران او جولان ونه خوري نو هغې فتحه نشي موندلی. زمونږ اسونه چې داسې د لرې نه راخوشي کوي او راشي نو دوی فتحه مومي او بیا یې ترې وباسي او بیا به د بل طرفه راتاو شي. زمونږ عادت د جنګ دا دی او دلته مونږ اسونه نشو ځغلولی، ګیر چاپېره باغونه دي. ستا رای ده؟ زما رای دا ده چې دا ځای به پرېږدو، لږ مخکې به لاړ شو، دغلته کې میدان یرموک دی، د یرموک میدان دی چې په جریباو ځمکه ده، خوش بیابان دی، نو په خوش بیابان به کافر هم پراته یا مونږ به هم پراته یو بل سره به بیا ګورو، اسونه به ځغلو چې څه کېږي. او خواته دریاب هم دی نو اوبه به راته هم په لنډو باندې. ابو عبیده رضی الله تعالی فرمایل ستا مشوره ډېره ښکلې ده. صحابه کرامو ته وفرمایل شابه اوچتېږئ، شابه یرموک میدان ته ځان رسوئ. نو دا غزا د یرموک په میدان کې شوې ځکه ورته غزوه یرموک ویلی شي، غزوه یرموک. او دا د نبی علیه الصلاة والسلام د وفات نه 9 کاله یا 10 کاله وروستو دا غزا راغلې ده، او د نبی علیه الصلاة والسلام د وفات نه په غزاګانو کې لویه غزا دا ده چې یرموک میدان ته ورسېدل. ابو عبیده رضی الله تعالی خط ولیکو عمر رضی الله تعالی ته او عبدالله رضی الله تعالی ورکو، وی لاړ شه دا خط مدینې منورې ته عمر رضی الله تعالی ورسوه چې مونږ باندې 10 لکه فوج راغلی دی او مونږ ورته صرف 22,000 کسان یو، څه وکړو؟ هسې نه چې سبا راته دا وایي چې زما صحابه کرام دې هسې هلاک کړو، څه وکړو؟ مشوره راکړه.
او ګستا سره د جنگ کسان یې مونږ له راولېږه. دا خط عبدالله رضی الله عنه له ورکو. عبدالله رضی الله عنه فرمایي ما د جمعې په ورځ باندې زه روان شوم. د جمعې په ورځ روان شوم. تلم د شام نه بلې جمعې ته زه مدینې منورې ته ورسېدم او چې ورسېدم د زوال ټیم عمر رضی الله عنه په مسجد نبوي کې اودس کو د جمعې د مانځه دپاره یې ځان تیارو. وی چې زه یې ولیدم وی ما ته وی چې عبدالله خیر علي په خیر علي د چېرته نه رالي؟ ما ورته وی چې امیر المؤمنین د شام نه رالمه. وی ډېر خوشحاله شو چې زما د ملګرو خبر خو به دې راوړی که نه ډېره موده شو چې شام ته تللي دي. زما صحابه کرام زما غازیان په څه حالت کې وو؟ ما ورته هېڅ ونه وي خط مې وله داسې ورکو. د ابو عبیده رضی الله عنه خط مې وله ورکو. عمر رضی الله عنه چې خط ولیده که نه چې په مونږ باندې 10 لکه فوج راغلی مونږ صرف 22,000 کسان یو څه وکړو. د عمر رضی الله عنه دا رنګ بدل شو. رنګ یې بدل شو سخت خفه شو او داسې وکړو منبر ته وختو صحابه کرام رالو او د جهاد په موضوع باندې یو جذباتي بیان یې وکړو. د جهاد په موضوع بیان وکړو او بیا یې وویل وی په شام کې ستاسو 22,000 ملګري ګیر شوي دي. که څوک جهاد کول غواړئ زر ځان تیاروئ چې ځان پسې رسوئ. بیان نه چې فارغ شو علي رضی الله عنه ولخواله راغی وی امیر المؤمنین شابه خط ولیکه. عمر رضی الله عنه فرمایل وی څه ولیکم علي؟ وی ولیکه پکې چې د الله نوم واخلئ او غزا شروع کړئ. زمونږ د امداد نه تاسو له د الله امداد کافي دی. په دغې 22,000 کسان غزا شروع کړئ. زمونږ د امداد نه تاسو له د الله امداد ډېر زیات دی. عمر رضی الله خط ولیکو او عبدالله رضی الله عنه ورکو وی دا ورسوه شام ته. عبدالله رضی الله عنه د خالي په سار باندې روان شو. اوخته وختم د خالي په سار باندې روان شوم. نو چې په باب حبشه باندې ووتم که نه باب جبریل او باب حبشه مسجد نبوي کې موجود دی. الله دې موږ ټول بوځي کوم حاجیان چې د هغوی به لیدلي. په باب حبشه باندې چې ووتم په دې زړه کې مې رالو چې ډېر اوږد مزل دی شام ته روانې او غزا له روانې کېدی شي او دوباره ژوندی رام نه شي. راشه د نبي علیه السلام د روضې خو لږ زیارت وکړه که نه. دا به د اخري زیارت شي د نبي علیه السلام د روضې. وي اوښ مې راتاو کړو رالم د نبي علیه السلام روضې خواله. وی چې رالمه هلته کې علي رضی الله عنه عباس رضی الله عنه فاطمه رضی الله تعالی عائشه صدیقه رضی الله تعالی حسنین ورسره هم موجود دي. دوی التدی وی علي رضی الله تعالی راته فرمایل چې څه لرالي ځان رسو شام ته. الله ما ورته وی چې علي شام ته ځمه خو ما وی چې تاسو راته دعا وکړئ او د نبی علیه السلام د روضې زیارت وکړم. وی ما ته وی چې عمر غونته سړی موجود دی د هغه نه دعا واخله. ما ورته وی چې هغه راته دعا کړې ده خو تاسو اهل بیت یې خاندان رسول صلی الله علیه وسلم د نبی علیه السلام خاندان یې تاسو راته دعا وکړئ او بل د نبی علیه السلام د روضې په خوا کې ولاړ یې دلته راته دعا وکړئ. عباس رضی الله عنه لاس اوچت کړو. وی دعا یې شروع کړه. وی علي رضی الله عنه هم لاس اوچت کړو. وی دعا یې شروع کړه. وی چې الله د نبی علیه السلام روضې مبارکې ته یې داسې لاس ونیو. وی الله زه تا ته دا رسول وسیله کومه. زه تا ته دا پیغمبر وسیله کومه. هغه پیغمبر درته وسیله کومه کوم چې تا ته آدم علیه السلام وسیله کړی و او د دې پیغمبر په برکت سره آدم علیه السلام ته تا خطا معاف کړې وه. زه تا ته دا پیغمبر وسیله کوم ته د په برکت سره عبدالله ته دا سفر لږ لنډ کا سفر ورته لږ لنډ کا او دا سفر ورته آسان کا. دا دعا یې وغوښته. علي رضی الله عنه فی امین وي چې دا دعا یې وکړله که نه علي رضی الله عنه راته وفرمایل وی چې عبدالله هله شه به اوس ځان رسوه. اهل بیتو درته دعا وکړه د نبي سلام خاندان درته دعا وکړه اوس په دې لاره اسانې ځان رسوه. عبدالله رضی الله عنه فرمایي وی د هغې طرفه د شام نه واله د مدینې پورې دا سفر مې په یوه هفته کې کړی و او د دې طرف نه چې روان شوم د خالد ورځې سفر مې وکړو
د اتوار د ورځې سفر مې وکړو او د څلورمې په ورځ باندې وي د مازدیګر ټایم کې چې ده وی زه هلته شام ته رسېدلی وم د مازدیګر ټایم چې کېدو زه شام ته رسېدلی وم د صحابه کرامو اذانونه زما تر غوږو شو د هغې طرفه د یوې هفتې مزل او د دې طرفه د 2 نیمو ورځو مزل دا ولې دا د اهل بیتو په دعا سره به هر حال وی زه چې هلته ورسېدم عمر رضی الله تعالی چې کوم خط راکړی و وی هغه مې ابو عبیده رضی الله تعالی ته ورکړو وی چې هغه ته مې ورکړو وی هغه خط پړاو کو صحابه کرام یې راټول کو وی ای زما صحابه کرامو عمر ابن خطاب امیر المؤمنین درته خط را لېږلی او دا درته ویلی دي چې د الله نوم اخلی او غذا شروع کوئ د الله نوم اخلی او غذا شروع کوئ خو زما صحابه کرام بې ځای ځان مه وژنئ صحابه کرامو چې دا خبره واورېده ډېر زیات خوشحاله شو ډېر په جذبه کې رالو هلته کې د هرقل بادشاه چې کوم فوجي لیډر و دیارجان هغه د جبله ابن سهیم غسانی چې کوم عرب مرتد شوی و هلته تللی و 8,000 کسانو سره دی راوغوښتو وی لاړ شه دا مسلمانان چې دي وږي تږي دي دلته پراته دي ووایه ورته چې ستاسو مشرانو ته به سل دیناره درکو جوړې به درکو جامې به درکو تحفې ډالۍ به درکو زی ځان له مدینې منورې ته مونږ ته شام پرېږدئ وی لالچ وله ورکه جبله ابن سهیم غسانی اس ته وختو او را روان شو چې را روان شو دی خوا راغی چغې ووالې البراز مخې ته روځئ چې دا اواز ابو عبیده رضی الله تعالی واورید که نه توره یې راواغسته اس ته وخت هغه مطلب دا چې دی جنګ له راغی نو چې دی اس ته وختو او دی ورله مخې ته ووتو دومره یو بل ته نږدې شو چې د دواړو اسونو یو بل له شونډان بوی کړو نو ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ تورې ته لاس کو داسې راویسته وایړوله چې توره واړوله نو دا جبله ابن سهیم غسانی ورته وایي یک گزار ونه که زه جنگ له نیم راغلی روغې له راغلی ما ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ فرمایي وایي وی څه وایي وی زه دیارجان را لېږلی ما چې تاسو له به دومره پیسې درکو دومره جوړې جامې به درکو شام راته پرېږدئ مدینې منورې ته ځئ سره جنګ کوئ او جنگ را سره کولی هم نشئ مونږ 10 لاکه او تاسو 2,000 ولې ځان وژنئ دروغ ځئ که نه ابو عبیده ابن جراح رضی الله عنه فرمایلی ستا خبره پوره شوه وی او وی زما خبره واوره وی مونږ ته زمونږ پیغمبر 3 خبرې کړي دي څو خبرې کړي 3 خبرې اوله خبره دا کړې ده چې ایمان راوړئ بس سلامت پشه ایمان راوړئ سلامت پشه زمونږ نه خلاص یې ایمان راوړئ هغوی ته نه ایمان چېرته راوړي چې ایمان خو راوړئ تاسو سره جنګونه سلی کوو وی دویمه خبره مونږ ته زمونږ پیغمبر دا کړی چې ټکس پتې اخلی جزیه پتې اخلی ټکس په اخ ورکوي هغې نه به پاتې کېږي ټکس ورکوئ نه ټکس ولې درکو وی درېیمه خبره زمونږ پیغمبر مونږ ته دا کړې وای چې جهاد ته تیار شي ګوره نر سړی دې ته وایي که نه دا نر مسلمانانو اسلام راوړه یا جزیه ورکه یا میتورې ته تیار شه دا 3 خبرې دي بله څلورمه خبره پکې نشته جبله ابن سهیم غسانی ورته وایي ما خو ورسره روغه کوله خو چې ته نه غواړې چې زه جنګ دی پې نو دی واپس لاړ دیارجان ته وي هغه روغه نه کوي دلته کې ابو عبیده رضی الله تعالی صفونه تیار کړو 3 صفونه تیار کړو 2,000 صحابه کرامو د هغې صفونه تیار کړو هغې طرف ته دیارجان حکم وکړو ځکه چې هرقل بادشاه ورته ویلي وی خپل 10 لاکه فوج به مخې ته نه وباسئ په 10 لاکه فوج به نه بلسئ هغې طرف ته هم عرب دي مونږ ته دا 18,000 کسان چې راغلي دا هم عرب دي کوم چې مرتد شوي که نه د جبله ابن سهیم غسانی دا 18,000 کسانو دا هم عرب وو
وی هغه طرف ته هغه عرب دي موږ سره هم د 80,000 کسان عرب دي وسپنه په وسپنه ماتیږي عربي په عربي ماتیږي تاسو به 10 لکو کسانو ته څه نه وایي د 80,000 کسانو له مخې ته وباسئ تاسو به صرف تماشه کوئ جب الله ابن سهم غسانی 80,000 کسانو سره مخې ته راغی د دواړو ډلو په منځ کې 3 میله فاصله وه نو یو نیم میل هغې رالو یو نیم میل پسې مسلمانان مخکې شو ابو عبیده رضی الله تعالی 3 صفه تیار کړو 2,000 صحابه کرام زنانه وی هغه د یو غونډۍ شاته کېنولې ځکه دوی سره بیبیان هم تللي وي غزا کې دوی سره خپلې بیبیان هم وي او په هغې غونډیو ته صحابه کرام کېنولي وي تاسو به دوی حفاظت کوئ د غونډۍ شاته هغې کېنولي خالد ابن ولید رضی الله تعالی چې راغی وی کتل ابو عبیده رضی الله تعالی 3 صفونه تیار کړي دي وی ابو عبیده دا څه کوي دغه ټول صحابه کرام جنګ ته ودرولي دي نو یې څه وکړمه هغې 80,000 دي موږ 10,000 یو قرآن وایي چې یو مسلمان به د 2 کافرو نه تښتي یو مسلمان به د 2 کافرو نه تښتي یو مسلمان به د 2 کافرو مقابله کوي هغه 80,000 موږ 10,000 ما 80,000 ته 10,000 ودرولي دي په الله مې توکل دی خالد بن ولید وی زما امیر او خبره دی بالکل منم خدا رای دی ښکلې نه ده نور امیر چې څه وایي هغه به کېږي خدا کار دی ښکلی نه دی په دې زه نه یم رضا وی ته څه وایي خالد بن ولید وی ګوره هغې 80,000 موږ 10,000 موږ به نن جنګ وکړو دغه 80,000 به ووجنو دا به ووجنو که نه سبا له به بیا جنګ کېږي نو چې سبا له بیا جنګ کېږي نو د هغې سره 10 لاکه پوځ شاته دمه پروت دی نو هغې به 2 لاکه نور روباسي نو موږ سبا جنګ نه شو کولی ستړي یو که نه زمونږ ډېر بهادر شو سبا مو جنګېدو نو څوک خو دې ووژل 2 لاکه نور ووجل نو هلته کې 8 لاکه پوځ نور پروت دی نو 2 لاکه به نور روباسي وی زمونږ ډېر بهادر یو په 3 ورځ بیا وجنګېدو نو 6 لاکه پوځ نور پروت دی نو موږ به در کومې پورې دا 2,000 صحابه کرام به ته جنګئ دا به در کومې پورې ته جنګئ الله ابو عبیده رضی الله تعالی ته وفرمایل وی ته څه وایې څه وکړم زه ته راته ووایه وی زما رای دا ده چې د 80,000 کسانو مقابله به زه په 10,000 کسانو کوم زما رای دا ده د 80,000 کسانو مقابله به زه په 10 کسانو کوم په څو کسانو هغې به 80,000 زما سره به 10 کسان ابو عبیده رضی الله تعالی عنه فرمایي داسې خو نشي کېدی ته څه کوې د عمر رضی الله عنه خط نه دی لیدلی چې زما صحابه کرام په ځای ځای شهیدان نه کوي دا خو ته د نبي علیه السلام صحابه کرام شهیدان کوي خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه وفرمایل که زه د نبی علیه السلام صحابه کرام بې ځای ځای شهیدان کوم نو اول به دې پخپله شهید کېږم زه به دې مخکې روان یم ابو سفیان رضی الله تعالی پاسېدو وی خالد بن ولید ته ډېر جذباتي دا فیصلې دي د جذباتو دي چېرته 80,000 او چېرته 10,000 کسان چېرته 80,000 او چېرته 10 کسان خالد بن ولید ورته غوسه شو وی ای ابو سفیانه په جاهلیت کې خو ډېر بهادر وي دا دې اوس څه د بوزدلۍ خبرې شروع کړې ابو سفیان رضی الله عنه ته وفرمایل د بوزدلۍ خبرې نه کومه خو چې خامخا د 80,000 کسانو جنګ کوي که نه نو په 10 نه په 80 کسانو یې وکړه په څو یې وکړه نو یو تن به د څو تنو په مقابله کې راشي د 100 تنو مقابله کې که نه هغه 80,000 او 80 کسان نو یو مسلمان به د 100 کسانو مقابله کوي خالد بن ولید وی زما رای خدا و چې زه به 10 کسان بیام خو چې تاسو وایئ 80 دي چې زه 80 به بوځم نو خالد بن ولید رضی الله تعالی روان شو ځان سره 80 صحابه کرام مرګري کړو هغې طرف ته څو کافر دي 80,000 جنگ شروع شو سحر ټایم دی خالد بن ولید رضی الله تعالی چې جنگ لته کنه
وی ما پسې به تر هغې پورې نه راځئ چې تر څو پورې زه یا شهید شوی نه یم یا ګرفتار شوی نه یم ما پسې به نه راځئ چې جنګ د ورځې کېدو داسې ټایم په ټایم به یو صحابي په 80,000 کې 80 کسان چېرته ښکاري او یو صحابي به د دې جنګ نه بار ته راووت نو صحابه کرام به مو وي زموږ ملګري ژوندي دي او چې دا مازدیګر کېده که نه نو یو صحابي هم نه ښکارېدو نو ابو عبیده رضی الله تعالی فرمایل زما صحابه کرام شهیدان شو زما صحابه کرام څه شو شهیدان شو ابو عبیده رضی الله تعالی صحابه کرامو ته وویل ویځئ چې حمله پې کوو ابو سفیان رضی الله تعالی فرمایل د خالد ابن ولید خبره خو نه واورېدلې چې ما پسې به نه راځئ نه به ځئ بلکل به نه ځئ وی نه به ځئ وی ټیک ده چې داسې دا ماښامي دا خړی خورېده که نه خالد بن ولید رضی الله تعالی داسې ستړی ستومانه په اس سور دی او را روان دی څه صحابه کرامو سره هم دي چې د صحابه کرامو خواله راورسېدل که نه چې ځان سره یې ملګري وشمارل صرف 10 کسانو سره 10 کسان څو صحابه کرام ورکو 40 تنه 80 صحابه کرام یې وبوستي که نه 40 صحابه کرام ورک دي صرف 10 تنه ورسره رالو خالد ابن ولید رضی الله تعالی داسې اسمان ته وکتل او ډېر یې وچاړل یا الله زه به تاله څه جواب درکوم چې ته ماته وایې زما صحابه کرام دې ولې شهیدان کړي زما مسلمانان دې ولې شهیدان کړي دي او زه به عمر ته څه جواب ورکوم عمر به راته وایي چې 40 تنه دې شهیدان کړو ډېر یې وچاړل ابو عبیده رضی الله تعالی ته وویل وی ابو عبیده ماله 100 تنه قربانۍ والا پکار دي 100 تنه قربانۍ یا به د خپل 40 تنه صحابه کرام واپس راولم یا به بدل اخلم ماله 100 تنه نور راکه ابو عبیده رضی الله تعالی ته فرمایل وی ګوره ته ډېر ستړی شوی زه په خپله ځم وی نه ته به نه ځم زه ځمه ټوله ورځ جنګ کړی وی ښه وی زه ځم 100 تنه صحابه کرامو سره ملګري شو روان شو چې لاړو هلته ورسېدو نو چې وی کتل د کافرو 15,000 مرداران پراته دي 80 تنو څو تنه کافر مردار کړي دي 15,000 80 تنه 15,000 چرګان هم نشي حلالولی دا د الله امداد و 80 تنو 15,000 کافر مردار کړي او چې ګیر چاپېره خپل ملګري ولټول که نه نو 10 صحابه کرام شهیدان پراته 10 صحابه کرام شهیدان پراته هغه خپل ملګرو ته حواله کړو وی زموږ دا شهیدان هلته ورسوئ دا یې واپس کړو اوس 10 تنه دې سره 10 تنه شهیدان شوي څو تنه ورک دي 10 کسان ورک دي که نه په 80 کې 10 خو دا 10 ورک دي زه به ځم او دا 10 کسانو معلومات پکوم ځان سره ملګري روان کړه ویځې چې په کافرو حمله کوو روان دي په دې کې نو تر غوږو شو داسې اواز یې تر غوږو شو د اسونو د خپو چې وایي کتل څه کسان په اسونو را روان دي چې وایي کتل هغه د ملګري صحابه کرامو وی تاسو چېرته تللي وایي مونږ خو چې هغه کافر په منډه شو نو مونږ پسې وروستو روانو هغه په دې دشتو کې ځغلول نو په دې دشتو کې خو ته نور هم ډېر شی مردار کړي دي وی ښه نو چې وایي شمارلو هغه 25 کسانو 25 واپس رالو نو څو تنه ورک دي 15 تنه ورکو دا 15 تنه گرفتار شوي او په دې 15 تنو کې زرار ابن عذر رضی الله تعالی عنه دا ډېر عجیبه صحابي و دا صحابي پهلوانو د بدن نه پهلوانو او چا کوم ډېر زیات او بهادر و دی یو ځل د کافرو یو طرف ته کافرو پهلوانو دی په خپل هم پهلوانو هغې 80 تنو دی یوازې مقابله یې شروع کړه د زرار ابن عذر رضی الله تعالی په هغې 80 تنو کې چې 20 پهلوانان مردار کړو د هغه 40 تنه وتښتېدل داسې پهلوان و
او په الله توکل څومره چې کله غزا ته به وته نو کمیس په ایستو کمیس په د بدن نه ایستو ورتاو به کو بربند به غزا ته وته زغره مره به نه چوله چاته تپوس کو وی زغره خو نه چې نو دا کمیس ولې وباسي دا ولې وباسي دا زکه وباسما اسې نه چې کافر و چې د کمیس ته لاندې به زغره چرته دا ونه و چې د کمیس ته لاندې زغره اچولې ده نو زه ورته خپل بدن وښیم چې ګوره په بدن مې څه شی نشته ښه ډاډه را باندې راځه دا بربند ځکه وځم چې دا کافر را باندې خبر ډاډه حمله کوي داسې خو عجیبه توکل والا صحابي دومره بهادر صحابي و 4 زره گرفتار شوی الله ژوندی را آزاد کړی دی بیا زرار ابن ازر رضی الله تعالی نو دې پکې هم گرفتار شوی و چې راغی د خالد ابن ولید زه ډېر وجړل 15 تنه صحابه کرام مې اوس هم گرفتار دي اوس هم گرفتار دي سبانه ورځ شوه دیارجان کوم د هرقل بادشاه چې د فوج کمانډر هغه ته خبر ورسېدو وی حضرت زمونږ 15,000 کسان و هغه 15 تنه و 15,000 کسان یې رانه وجلي دي دیارجان ډېر سخت غوسه شو تاسو خو بالکل د کار نه یې تاسو اوس د دوی فکر نه درځي نو یو تن ورته وویلو وی دا مسلمانان ته تر هغې پورې نشي ختمولی چې تر څو پورې په دوی کې یو تن دی هغه دې نه دی وجلی یو تن دی پکې خالد بن ولید تی نوم دی تر څو چې د هغه نه دی ختم کړی ته دا مسلمانان نشي ختمولی نو څنګه به یې وجنمه وی قید یې که ګرفتار یې که نو ګرفتار کوم به یې څنګه کس وله مشوره ورکړه وی ګرفتار یې داسې که چې هغه ډېر زیات بهادر دی ډېر زیات غیرتي دی ته پسې کس ولیږه ورته ووایه چې دیارجان وی چې موږ د خالد ابن ولید په لاس باندې روغ کړو نو هغه دومره بهادر دی چې هغه تاله دلته رارسي نو چې دلته راشي نو ګرفتار به کوي وبه یې وژني دوکه ورسره وکړه دیارجان وی دا ټیک ده دا جبیل الله ابن سهیم غسانی دا کوم مرتد شوی کس چې دته وی لاړ شه او هغوی ته ووایه چې موږ د خالد ابن ولید په لاس باندې روغ کړو هغه راغی چیغه یې ووهله نو ابو عبیده رضی الله تعالی مخې ته ووتو ستا سره مسلمانانو مشر څوک دی ابو عبیده رضی الله تعالی ته وویل وی زه یم وی ستا څه نوم دی وی زما ابو عبیده وی ته نه بل تن دی تاسو د فوج مشر څوک دی وی خالد ابن ولید وی هم دغه یادومه هرقل بادشاه و چې موږ د هغه په لاس روغه کړو خالد ابن ولید وی زما په لاس روغه کوي او وی زه روغې ته تیار یم وی څنګه روغه کوي وی هغه دې هلته غواړي و چې راشه خالد ابن ولید اس ته وختو ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ فرمایلو وی مزه شهید کوي دی رانه دوکه در سره کوي مزه نو خالد ابن ولید وی یا خو به ما شهید کړو یا به خپل 15 ملګري راولم یا به ما شهید کړو یا به خپل 15 ملګري زما د روان شو دغه کافر سره روان دی استه وخت کافر ته مخ کړي دی پسې ورپسې دی هلته کې د کافرو پاټک راغی ځکه اخوا لس لاکه پوش پروت دی که نه د کافرو پاټک راغی هغې ورته وي د اس نه راکوز شه مخکې دیارجان بادشاه ناست دی دا بېادبي ده چې ته په اس باندې ورځې راکوز شه ښکته خالد بن ولید وي زه میلمه یم او د میلمه خلک بېعزتي نه کوي تاسو ما د اس نه کوزوئ دا خو زما بېعزتي ده مونږ خو د میلمه ډېر عزت کوو تاسو زما بېعزتي کوئ دا زه جبیل الله ابن سهیم غساني ورسره و هغې پاټک هغې پوجیان ورته وي مونږ خو رومیان یو مونږ ته خو پته نشته رښتیا ستاسو داسې رواج دی نو جبیل الله ابن سهیم ورته وي او مونږ عرب د میلمه بېعزتي نه کوو وي صحیح د مخکې ځای په اس باندې زه ځم دی پرېښود چې لږ مخکې لاړ بل پاټک راغی هغې ورته وي راکوز شه وي نه کوزېږم تاسو سره میلمه بېعزتي کوئ په هر حال هغه ډېر ظالمانو دی د اس نه راکوز اس په مخ کې نه بیایي ځکه مخکې دیارجان ناست دی دا د هغه بېادبي ده چې ته هغه په اس باندې ورځي خالد بن ولید رضی الله تعالی راکوز شو
اوس اسې هلته وتړه هغوی ته وایي داسې راله دلته وتړه هغوی ویل اس وتړو یو طرف ته 15 لاکه پوج پروت دی بل طرف ته 15 لاکه پوج پروت دی دیارجان بادشاه په منځ کې ناست دی په خشک بیابان کې ورته یو بادشاهي ځای رخ شوی دی قالینونه خواره شوي د سرو زرو کرسۍ پې پرتې دي دیارجان بادشاه ناست دی خالد ابن ولید توره راغستې ده او د امسا په شانتې د ټانکورې په شانتې په ځمکه لګوي په منځ کې روان دی چې دا څنګه انسان دی هغې خالد ابن ولید ډېر پېژندو ځکه یو ځل د 15,000 کافر په یو لاس مردار کړي خالد ابن ولید په یو لاس 15,000 کافر مردار کړي وو نو هغې چې ولیدو چې موږ دا پوج شام ته لېږو مرداري کې دا څنګه سړی دی او خالد ابن ولید د ملنګ په شانتې روان دی تورو په ځمکه لګوي او روان دی فوج ورته یو خوا بل خوا ګوري دیارجان بادشاه له چې ورسېدو هغه ځان ته بله د سرو زرو کرسۍ ایښې وه درته یې ویې کښېنه په دې کرسۍ کښېنه خالد ابن ولید چې الله ته اوچته کړه کرسۍ پې وواله خوا ورته وکړه کرسۍ پلته وواله دیارجان بادشاه درته وایي موږ درته عزت درکوو ته په خپله د ځان بې عزتي کوې موږ درته وایو د سرو زرو په کرسۍ کې نو تا پلته وواله وایي سره زموږ دپاره عزت دی خو په دنیا کې نه په جنت کې او په دنیا کې د مسلمان دپاره د سرو زرو ګوتۍ نشي استعمالولی نو په کرسۍ به یې څه کینې الله دې زموږ په حال رحم وکړي زموږ د سړو نه اوس ښځې رخ شوي دي سړي له به په کویدن کې د سرو زرو ګوتۍ وړي د ده نه یې ځان له ښځه رخ کړي داسې ده که داسې نه ده هلک له د سرو زرو ګوتۍ وړي ولې دا ښځه ده ناوې ده کو چې کوم د بېغیرتوب رسم یې هغه په موږ کې موجود دي هلک د سرو زرو ګوتۍ د سړی په لاسولی نشي دا حرامه ده د خالد بن ولید هغه کرسۍ پلته وواله موږ له په دنیا کې د سرو زرو ګوتۍ استعمال جایز نه ده تاسو راته سرو زرو کرسۍ ږدئ په ځمکه کېناستو توره یې ځان ته داسې ټک واله ویدروله هغه دیارجان ورته وایي پیسې به درکو او زه دا شام پرېږدئ شام پرېږدئ خالد بن ولید رضی الله عنه ته وفرمایل ستا خبره پوره شوه وی او وی موږ ته زموږ پیغمبر 3 خبرې کړي دي وی کمې درته کړي دي وی اول راته دا ویلي چې دوی ته ووایي چې مسلمانان شئ وی دیارجانه ته مسلمانېږي وی نه وی دویمه خبره راته دا کړې چې ټیکس به راکوئ ټیکس راکئ وی نه درکوم وی درېیمه خبره راته دا کړې تورې ته لاس کو ورته وایه چې بیا جهاد ته تیار شئ جنګ ته تیار شئ نو دیارجان فوج ته آواز وکړو تاسو ورته ګورئ دا خو دوکه موږ په دوکه راغوښتلی وجنئ یې که نه تاسو ورته ګورئ نو چې فوجونو تورې راویستې که نه خالد بن ولید چې توره تاو کړه او د بادشاه په ریسټ یې کېښوده هغه یې خواته و که نه په ریسټ یې وله کېښوده ما خو به شهید کېښوړم بیا به ما د دیارجان سر والی ستاسو د گورنر سر به ما لومبیا لوځولی ای کرنل ورته وایي ګزار ونه کوئ سړ رانه وایي ګزار ونه کوئ سړي خو زه ونیومه داسې وکړه که نه نو خالد بن ولید ته دا دیارجان وایي ډېر مې خوښ شو په دې غیرت باندې کافر پې مین شو دا څنګه سړی دی د 10 لاکه پوج ته رادننه شوی دی خبرو ته یې وګوره خوښې شه زړی پې ورغی داسې کار کو که نه لاس یې ورته راوګد کړو دوی بادشاه دوستی کو مرګتیا کو ورورولي کو ستاسو مسلمانانو زه ګرفتار کړم ته به ما ازادوئ او که زما ملګرو ته ګرفتار کړې زه به تا ازادوم وروري کو خوښ مې یې خالد بن ولید وله دا لاس ونیو داسې وله ټېل و د مسلمان او د کافر ورورولي نه کېږي اول مسلمان شه ته به زما امیر او زه به ستا خادم یم زه به دې خپلو ته ناست یم خو اول مسلمان شه دیارجانو ته یې مسلمانېږم خو نه بیا دیارجان بادشاه د خپل سر ته لاس کو یو خول یو ټوپۍ په سر و پای کې ملغلرې پیلې شوې هغه یې وله ورکړه وی دا ټوپۍ په هدیه کې واله او ما له دې د خپلو ټوپۍ په هدیه که راکړه دا به زما سره ستا د لاس نه ښیي خالد بن ولید د خپل سر نه هغه ټوپۍ ته لاس کو ور یې وله کړه دا واله
تار سره زما د لاس نښه شوه او ته کافر یې زه ستا ټوپۍ نه اخلم ته د کافرو هدیې نه قبلوم هغې باید کې ملغرې نه لګېدلې وي نو دیارجان بادشاه وایي داسې عجیبه سړی دی پوه ته یې وایي په ده به ګزار نه کوئ دا زما میلمه دی دی به خپل ځای ته بلکل روغ رمټ واپس کوئ روغ رمټ به خپل ځای ته په ویښته ونه ونه بلسئ وی ده ما له خپله ټوپۍ هدیه راکړه او زما هدیه نه قبلوي وی د ده زما سره 15 کسان ګریبتار دي هغه ورله زه په تحفه کې ورکوم او 15 کسان چې ما سره کوم ګریبتار دي هغه ورله په تحفه کې ورکوم او هغه ورسره ملګري کوي خالد بن ولید د خپلو 15 صحابه کرامو نه مخکې را روان دی توره په ځمکه باندې لګی او را روان دی د کافرو د لښکرو نه راووتو چې صحابه کرامو اواز نظر پې ولګېد د صحابه کرامو د نری تکبیر د الله اکبر چغې کړې حدیث مبارک کې راځي صحابه کرامو الله اکبر لا اله الا الله او په نبی علیه الصلاة والسلام په درود شریف سره په لوړ اواز باندې چغې شروع کړې 2,000 صحابه کرامو आवाज شروع کو څومره په تیزه چغه شروع کړه یو روایت کې راځي وایي حتی جوابته الجبال حتی در دې پورې چې غرونو ولم جواب ورکو غرونو جواب داو چې کله سړی تیز आवाज د غرونو په خوا کې وکړي نو انګازه لاړه شي بیا درته واپس راځي د غرونو نه انګازې رالې د الله اکبر د لا اله الا الله او د درود شریفو دې حدیث نه دا معلومیږي چې په لوړ اواز سره ته ذکر کولی شي په لوړ اواز سره ته درود شریف ویلی شي دا د 2,000 صحابه کرامو عمل دی هغوی د الله اکبر لا اله الا الله الصلاة والسلام على رسول الله دا په لوړ اواز وي 2,000 صحابه کرام دي دا چغې کړي دا یې وویلو خالد بن ولید رضی الله تعالی خپل لښکر ته راورسېدو